बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद लरम چې ټول به په خیر سره خوشاله به. نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه د انرژي سٹور اینڈ کیپیسیټر. کیپیسیټر ټاپک کې مونږ د کیپیسیټر ډیفینیشن دا کړو چې ا ډیوایس which is used to store electric energy and electric charge. کیپیسیټر موږ هغه ډیوایس دی چې هغه الیکټریک انرژي سٹور کوي یا الیکټریک چارج سٹور کوي. نو د الیکټریک چارج خبره خو په هغه ځکه کړې وه. نن چې زموږ ټاپک دی چې په کیپیسیټر کې به موږ الیکټریکل انرژي څنګه سٹور کوو یا کیپیسیټر به الیکټریکل انرژي څنګه سٹور کوي. ګریویټیشنل فیلډ کې چې څنګه موږ یو باډي د یو پوینټ نه بل پوینټ ته وړو نو موږ دا فیلډ اگین څه کوو ورک کوو. نو دغه ورک په باډي کې سٹور کیږي ان د فارم اف پوټینشیل انرژي او دغه انرژي ته موږ څه وایو ګریویټیشنل پوټینشیل انرژي. ځکه ورته ګریویټیشنل پوټینشیل انرژي وایو چې دا په ګریویټیشنل فیلډ کې سٹور کیږي. دغه شانتي په کیپیسیټر کې چې کوم انرژي سٹور کیږي هغه په الیکټریک فیلډ کې سٹور کیږي. نو دغه انرژي ته موږ څه وایو الیکټریک پوټینشیل انرژي ورته ویلی شو. فرض که زموږ سره دا یو کیپیسیټر دی پیرالل پلیټ کیپیسیټر دی زموږ سره یو پلیټ او دی زموږ سره بل پلیټ او د دې کیپیسیټر سره موږ بیټري کنیکټ کوو. نو بیټري به څه کار کوي بیټري به په دې باندې ورک کوي او دغه ورک په سٹور کیږي په دې کیپیسیټر په الیکټریک فیلډ کې ان د فارم اف پوټینشیل انرژي او دغه انرژي ته موږ څه وایو انرژي سٹور اینڈ کیپیسیټر. دغه انرژي دپاره موږ یو میتھمیټیکل ایکویشن ډیرایو کوو چې دې انرژي ډیپینډ په کم څیزونو باندې دی. نو راځئ چې د دې لپاره میتھمیټیکل ایکویشن ډیرایو کوو. اوس ګوره دا زموږ سره د کیپیسیټر پلیټ دا موږ د پازیټیو ټرمینل سره کنیکټ کړی دی او دا پلیټ موږ د نیګیټیو ټرمینل سره کنیکټ کړی دی. بیټري څه کار کوي بیټري په دې باندې ورک کوي. څه ورک کوي د دې ځای نه الکتران راوړي دلته ډیپازیټ کوي. چې دې نه کله الکتران راوړي نو په دې پلیټ باندې به د الکترانو ډیفیشنسي راشي. چې د الکترانو ډیفیشنسي راشي نو ډیفیشنسي اف الکتران ته موږ څه وایو پازیټیو چارج ته وایو. دغلته به زموږ سره پازیټیو چارج موږ چې پازیټیو چارج کریټ شو بلکې الکتران شیفټ شو. د شیفټینګ په وجه باندې زموږ سره هلته پازیټیو چارج راغی. خو چې کله دا الکتران دې پلیټ ته راوړي نو په دې باندې به زموږ سره نیګیټیو چارج راشي. دغه شانتي چې دا اوس نور الکتران راوړي نو په دې پلیټ چونکې په دې پلیټ باندې اوس مخکې نه نیګیټیو چارج مخکې لاوله کې چارج نه و. اوس چې کله لاولی الکتران راغی دلته نیګیټیو چارج پیدا شو. اوس چې بل الکتران راوړي نو دا پلیټ په دا الکتران څه کوي ریفل کوي به ځکه چې په دې باندې زموږ سره نیګیټیو چارج دی او چې بل نیګیټیو چارج راځي هغه بیا ریپل کوي. د دې ریپلسیو فورس خلاف په دا بیټري ورک کوي او دا چارج به راځي په دې کیپیسیټر په دې پلیټ باندې به ډیپازیټ شي. چې کله دلته راشي نو بیا د دې دواړو پلیټونو منځ کې اټریکټیو فورس دی. دغه اټریکټیو فورس په وجه باندې به دا الکتران دلته بیا اوسیږي. خو چې کله موږ وایو چې دا بیټري د دې ریپلسیو فورس خلاف کوم ورک کوي دغه ورک په دې کې سٹور کیږي ان د فارم اف انرژي او دغه زموږ سره د کیپیسیټر انرژي ده چې کوم په کیپیسیټر کې سٹور کیږي. اوس لاوله کې موږ وایو چې په دې باندې چارج بالکل صفر و خو چې کله موږ بیټري ولګوله نو په دې باندې وس چارج ایکول اماونټ اف پازیټیو او نیګیټیو چارج کریټ شو. په دې باندې پازیټیو چارج او په دې باندې نیګیټیو چارج ایز ا هول زموږ سره چارج بیا هم زیرو دی. لا اف کنزرویشن اف چارج موږ ته دا وایي چې چارج موږ پیدا کولی شو نه ختمولی شو. څومره پازیټیو چارج چې په دې باندې راغی دومره نیګیټیو چارج په دې بل پلیټ باندې راغی چې دواړه چارج موږ راجمع کړو ان ایز ا هول یا نیټ چارج به زموږ سره راځي زیرو به راځي. یعنې موږ چارج پیدا کړی نه دی. چارج موږ صرف د یو باډي نه بل باډي ته ټرانسفر کوو. اوس چې راوله کې په دې باندې چارج نه و نو دې پوټینشیل هم د دواړو پلیټونو په منځ کې څه زیرو. په لاوله کې د دواړو پلیټونو منځ کې پوټینشیل ډفرنس V1 به ورته ویم زیرو. اوس افټر سم ټایم چې کله چارج په دې باندې سٹور شو د چارج د سٹور کېدو نه بعد د دې دواړو پلیټونو په منځ کې پوټینشیل ډفرنس چې کوم کریټ شو هغه V2 شو. V2 زما سره فرض که V پوټینشیل شو. اوس که فرض که دې دواړو زه ایوریج معلومومه نو ایوریج به زما سره راشي V1 پلس V2 ډیوایډ بای 2. نو V1 خو زما سره زیرو دی او V2 زما سره V ډیوایډ بای 2. نو ایوریج پوټینشیل زما سره راغی 1/2V. د دې دواړو پلیټونو په منځ کې د پوټینشیل ډفرنس یعنې ایوریج پوټینشیل ډفرنس زما سره راغی 1/2V. اوس ګورئ دا خبره مونږ کړې وه
چې کله زموږ سره یو الیکټریک فیلډ دی او په دې الیکټریک فیلډ کې زموږ سره چارج موجود دی دا زموږ سره الیکټریک فیلډ شو په دې الیکټریک فیلډ کې موږ چارج د یو پوینټ نه بل پوینټ ته وړو نو موږ په دې باندې څه کوو ورک وکوو او دغه ورک په دې فیلډ کې سټور کیږي ان د فارم اف پوټینشیل انرژي او د هغې دپاره موږ دا ایکویشن ویلو چې د دې دواړو پوینټ په منځ کې چې کوم پوټینشیل ډفرنس دی وي دا برابر ورک پر یونټ چارج دا ورک چې موږ په دې چارج باندې کوو دغه ورک پر یونټ چارج به د دواړو پوینټ په منځ کې د پوټینشیل د ډفرنس برابر وي او دا کوم ورک چې موږ دا ورک په زموږ سره برابري په دې چارج کې چې کومه انرژي سټور شي دا به د هغې برابري اوس د دې ورک لپاره چې زه میتھمیټیکل ایکویشن ډرایو کوم V is equal to W is equal to Q دلته راغی ضرب ته نو W is equal to Q ان دا W زما سره انرژي سټور ده نو زما سره د انرژي سټور دپاره انرژي چې کوم سټور کېږي د هغې لپاره زما سره ایکویشن سره راغی Q and 2V یعنې Q زما سره چارج او V زما سره پوټینشیل ډفرنس شو اوس دا انرژي موږ په U باندې ریپرزینټ کوو U is equal to Q and 2V اوس خبر داره چې موږ وایو چې زموږ سره د دواړو پلیټونو په منځ کې چې کوم ایوریج پوټینشیل ډفرنس دی هغه 1/2V دا زما سره ایوریج پوټینشیل ډفرنس شو د دې دواړو پلیټونو په منځ کې نو ایوریج پوټینشیل ډفرنس زموږ سره برابر دی 1/2V نو U is equal to 1/2 یا داسې لیکلی شو Q او ضرب 1/2V یا U is equal to 1/2QV یعنې زما سره یو میتھمیټیکل ایکویشن دا راغی چې کم انرژي په کیپیسټر په پلیټ په منځ کې سټور کېږي نو هغه انرژي زما سره څه برابر شو 1/2QV یعنې د دې ډیپینډ زما سره په چارج باندې شو او د دې دواړو پلیټونو په منځ کې د پوټینشیل ډفرنس باندې شو خو چونکې دا انرژي چې کوم سټور کېږي دا انرژي په الیکټریک فیلډ کې سټور کېږي ځکه چې په لاوله کې دلته الیکټریک فیلډ نه و خو چې کله چارج راله نو د دواړو پلیټونو په منځ کې الیکټریک فیلډ ډیولپ شو او دا کم انرژي چې سټور شوه دا په الیکټریک فیلډ کې سټور شوه نو دا الیکټریکل انرژي لپاره موږ چې کوم ایکویشن ډرایو کوو ان ټرم اف الیکټریک فیلډ ډرایو کوو چې زموږ سره د الیکټریک فیلډ ذکر پکې راشي اوس خبره داره چې موږ دا ویلو چې الیکټریک فیلډ زموږ سره څه برابري نیګیټیو اف پوټینشیل ګریډینټ برابري نیګیټیو اف پوټینشیل ګریډینټ او پوټینشیل ګریډینټ موږ څه ته ویلو چې په کم ریټ سره په پوټینشیل کې څه راځي چینج راځي زموږ سره E is equal to منفي ډیلټا V ډیوایډ بای R نیګیټیو ساین زموږ سره چونکې ډایرکشن شو کوي دلته ډایرکشن ضرورت نشته نو زه به دا نیګیټیو ساین او ډیلټا V چینج شو نو زموږ سره موږ ایوریج پوټینشیل ډفرنس دلته اخیستی دی هغه زموږ سره V دی او د دې دواړو پلیټونو منځ کې چې کومه ډسټنس ده هغه زموږ سره D نو د R په ځای باندې زما سره څه راغی D راغی نو E is equal to V ډیوایډ بای D که په دې ځای کې زه V معلومومه نو د V دپاره به زما څه ایکویشن راشي V is equal to ED V is equal to ED په دې ایکویشن کې زه پوټینګ کولی شم چې U is equal to 1/2Q او دا به زما سره راشي ED به راشي اوس موږ د چارج دپاره مې ایکویشن ویلو چې چارج به څه برابري یا تاسو داسې لول پوټ کوئ چې د دې چارج د څه برابري CV برابري زه دا ایکویشن داسې لیکلی شم چې U is equal to 1/2 د دې په ځای باندې کوو CV او V نو U is equal to 1/2CV سکویر زما سره د الیکټریکل انرژي لپاره یو ایکویشن راغی ان ټرم اف پوټینشیل ان کیپیسنس زما سره یو ایکویشن دا راغی او که د V په ځای باندې قیمت پوټ کړم نو V موږ ته پته ده چې V د څه برابر موږ ته پته چې Q is equal to CV نو Q ډیوایډ بای C is equal to V که د V په ځای باندې زه قیمت پوټ کړم نو څه به راشي U is equal to 1/2C په خپل ځای باندې د V په ځای به څه پوټ کړو Q سکویر ډیوایډ بای C سکویر نو یو C او C به د بل سره کینسل شي نو U is equal to 1/2Q سکویر ډیوایډ بای C نو زما سره یو ایکویشن دا هم راتلی شي د انرژي دپاره زموږ سره ایکویشن سره راغی 1/2Q سکویر ډیوایډ بای C دا ایکویشن راغی ان ټرم اف چارج اینڈ کیپیسنس اف اے کیپیسټر اوس موږ وایو چونکې په دې کیپیسټر کې چې کوم انرژي سټور کېږي هغه الیکټریک فیلډ کې سټور کېږي
نو کومه ان ټرم اف الیکټریک فیلډ انرژي معلومو نو د هغې دپاره به څه وکړو دا اکویشن چې یو از ایکول ټو 1/2 سی وی سکویر نو د وی دپاره موږ څه ویلو چې ای ضرب ډي از ایکول ټو وی د وی قیمت سره ای ضرب ډي زموږ سره سره راشي 1/2 سی په خپل ځای باندې د وی په ځای به سپورټ کو ای او ډي په وی باندې سکویر ده نو په ای باندې سکویر راشي په ډي باندې به هم سکویر راشي زموږ سره به چې کوم انرژي دپاره اکویشن راشي 1/2 سی ای سکویر ډي سکویر دا زموږ سره اوس که پرس که مونږ د دې کیپیسټنس قیمت زموږ سره سره کیپیسټنس اف د کیپیسټر قیمت مونږ ویلو چې که پرس که زموږ سره دواړو پلیټونو په منځ کې څه موجودي یو میډیم موجودي نو زموږ سره د کیپیسټنس دپاره صحیح اکویشن مونږ ویلو اپسایلا ناټ اپسایلا آر اے ډیوایډ بای ډي نو که پرس که سی په ځای باندې موږ سپورټ کو اپسایلا ناټ اپسایلا آر اے اینډ ټو ډي زما سره به اکویشن راشي 1/2 سی په ځای به قیمت راشي اپسایلا ناټ اپسایلان آر او اے ډیوایډ بای ډي ضرب ډي سکویر دا ډي او ډي به دی بل څه شي یا ډي او ډي سکویر به دی بل سره کینسل شي زما سره به د الکتریکل انرژي دپاره چې کوم اکویشن راشي 1/2 اپسایلا ناټ اپسایلا آر اے اینډ ټو ډي دا زما سره د انرژي دپاره اکویشن راغی په کیپیسټر پلیټونو په منځ کې چې کوم انرژي سټور کیږي د هغې انرژي دپاره زما سره میتھمیټیکل اکویشن راغی 1/2 اپسایلا ناټ اپسایلا آر اے اینډ ټو ډي د دې مطلب دا شو چې د دې پلیټونو په منځ کې چې کوم انرژي سټور کیږي کیپیسټر چې کوم انرژي موږ په الکتریک فیلډ کې سټور کوي د هغې ډیپینډ زموږ سره په څه باندې راغی ایریا اف د پلیټ باندې راغی که د پلیټونو ایریا سیوای نو زموږ سره په دې کیپیسټر کې زیاته انرژي سټور کیږي دغه شان بل ډیپینډ زموږ سره په څه باندې راغی په ډسټنس بټوین د پلیټس کا پلیټونو په منځ کې زموږ سره یعنی وی ضرب ډي زموږ سره بیسیکلی سره والیوم دی والیوم وی اے ضرب ډي زموږ سره والیوم اف د کیپیسټر که د دې کیپیسټر والیوم زموږ سره سیوای نو زموږ سره په دې کې ډیره انرژي سټور کیږي یعنی ډیپینډ د دې په څه باندې شو والیوم باندې شو که د دې پلیټونو سایز سیوای والیوم یې سیوای نو زموږ سره په دې کې ډیره انرژي سټور کیږي دغه شانتي بل د ډیپینډ په څه باندې دی ریلیټیو پرمیټیویټي اف د میډیم که فرض که د پلیټونو په منځ کې موږ داسې میډیم انسرټ کړو چې د هغې ریلیټیو پرمیټیویټي هاي نو زموږ سره به ډیره انرژي سټور کوي نو زموږ سره بل ډیپینډ د دې په څه باندې شو په میډیم باندې شو خو زموږ سره بل په دې کې یو ټرم دی چې هغې ته موږ وسوی انرژي ډینسټي اوس انرژي ډینسټي موږ ډیفاین کوو چې انرژي ډینسټي څه شی دی اوس بل ټرم ډیفاین کوو انرژي ډینسټي انرژي ډینسټي موږ په میو باندې ریپرزینټ کوو انرژي ډینسټي زموږ سره برابري انرژي پر یونټ والیوم انرژي پر یونټ والیوم اوس د انرژي دپاره موږ چې کوم اکویشن ډیرایو کوو سره 1/2 اپسایلا ناټ اپسایلا آر اے اینډ ټو ډي اوس موږ والیوم زموږ سره څه برابري اے اینډ ټو ډي نو چې اے او ډي موږ والیوم والو نو اے او ډي به زموږ سره څه شي کینسل به شي او چې اے او ډي کینسل شي په دې کې زموږ سره ای پاتې شوی دی ای زموږ سره پاتې شوی نو زموږ سره ای سکویر به راشي ای سکویر زموږ سره په دې کې پاتې شوی نو زموږ سره 1/2 زموږ سره د الکتریکل انرژي چې کوم ډیپینډ دی نو هغه په ای سکویر یعنې په ای باندې هم دی په الکتریک فیلډ باندې هم دی اوس ګورئ زموږ سره دا به سره راشي ای سکویر به راشي نو ایډي به د یو بل سره شي کینسل به شي نو انرژي ډینسټي دپاره زموږ سره اکویشن راغی 1/2 اپسایلا ناټ اپسایلا آر ای سکویر دا زموږ سره د انرژي ډینسټي دپاره اکویشن راغی او د انرژي دپاره چې کوم اکویشن راغی 1/2 اپسایلا ناټ اپسایلا آر اے ډي ای سکویر یعنې زموږ سره د الکتریکل انرژي ډیپینډ په الکتریک فیلډ هم دی که الکتریک فیلډ زموږ سره صحیح د دواړو پلیټونو په منځ کې سټرانګ وي زموږ سره به ډېره انرژي سټور کړي او بل زموږ سره د کیپیسټر په والیوم باندې دی او بل زموږ سره په په کم میډیم چې موږ یوز کوو د دې دواړو پلیټونو په منځ کې په هغه میډیم باندې هم ډیپینډ کوي نو دا زموږ سره اکویشن شو د انرژي دپاره او دا زموږ سره انرژي ډینسټي دپاره اکویشن شو انرژي ډینسټي څه ته وایي انرژي پر نیټ والیوم یعنې په یونټ والیوم کې زموږ سره څومره انرژي سټور کیږي نو هغې ته موږ انرژي ډینسټي وایو